دوه رکعته دی، هر یو رکعت کې 15 رکوع دي. د هر یو رکوع رکن دی که موایز یې ته وایي نه شي. دوې طریقې دي، دوو طرف ته اشاره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوه ډېره مهمه مسئله نماز آیات په باره کې. زما او تاسو زلزلې لمونځ نه وتی، صرف زلزلې نه دی، میاشته تان در ونیسي، میرسته رکعت تان در ونیسي، زلزله وشي واجب دی در باندې. او که چیرې اسمان نه تاندر راوغورځېږي یا هغه نه علاوه تور بدونه وي، بدونه ورځي، ډېر خلکو وډر شي ورنه، دې صورت کې پکار د انسان نماز آیات وکړي، خو مستحب دی دې صورت کې. طریقه یې دا دی چې دوه رکعته دی، هر یو رکعت کې 15 رکوع دي. د هر یو رکوع رکن دی که موایز یې ته وایي نه شي. دوې طریقې دي، دوو طرف ته اشاره کوم. یوه اسانه طریقه ده، یوه لږه ګرانه ده. یوه یعنې مختصره ده، یوه طولني ده. طولني طریقه یې دا دی چې هر یو رکعت کې پکار دی الحمد وایي او سوره وایي، بیا رکوع ته لاړ شي. بیا رکوع نه سي الحمد وایه، سوره وایه، بیا رکوع ته لاړ شه. الحمد وایه، سوره وایه، بیا رکوع ته لاړ شه. مطلب 15 وارې الحمد او سوره وایه، 15 رکوعونه اوسه وکړه. او دویم رکعت کې انداسې 15 وارې الحمد وایه، 15 وارې اوسې سوره وایه، قل هو الله احد وي، کومه سوره وي، او 15 رکوعونه وکړه. دې طریقې سره تا لمونځ مکمل شي پکار دی. خو دا لږه اوږده دی، تفصیلي دی، ثواب یې ډېر زیات دی. دویمه طریقه چې لږه اسانه دی، هغه دا دی الحمد مکمل وایه، یوه سوره راوخه 5 حصو کې تقسیم که. او دې ځای کې 5 حصو کې داسې تقسیموی شي چې یوه آیا پکار دی وایي. او یوې نه کم آیا ویلی شي، سیستاني غوایي څه ویلی شي، خو اعلی څه کله معنا مکمله وي. او بسم الله باندې اکتفا نشي کوی، یعنی صرف بسم الله وایي او بیا رکوع ته ټیټ شي، نه، بسم الله سره به خامخا یوه آیا یایي. مثلا زه قل اعوذ برب الفلق څه تخیم، الحمد کله اوله ولا ظالین پورې بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شولم، من شر ما خلق، رکوع ته ټیټ شولم، بیا اس شولم، ومن شر غاسق اذا وقب، رکوع ته ټیټ شولم، بیا اس شوم، ومن شر النفاثات فی العقد، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شوم، ومن شر حاسد اذا حسد، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شوم. چې کله 15 رکوعونه دې طریقې سره پوره کړل، تو یو رکعت وشولو، دویم رکعت انداسې وکړه. مطلب دا چې الحمد یو وارې وایه، بیا یوه سوره 5 حصو نه تقسیم که، یوه آیا رکوع ته ټیټېږه. 15 رکوعونه چې کله مکمل شي، 15م رکوع نه بعد یا 18م رکوع نه بعد کله اس کېږي سمع الله لمن حمده به وایي. دې ځای کې یو شی عرض کوم چې کله چې ته رکوع نه اس کېږي سمع الله لمن حمده به نه یې، صرف الله اکبر وایه. ټیټېږي یا الله اکبر مستحب دی، که اس کېږي یا سمع الله لمن حمده مه یه، بلکې صرف یو الله اکبر وایه. خو اخیري چې کله 15م رکوع وکړي، بیا اس کېږي، بیا سمع الله لمن حمده وایه ورکې، ټیټ شه. بیا همدې شان سره لسم رکوع چې کله وکړي، لسم رکوع چې دویم رکعت کې کېږي، دویم رکعت کې لسم رکوع پوره کېږي، کله هغه چې کله ته وکړې هغه نه اس چې سمع الله لمن حمده وایه. وګرنه نورو رکوعانو ته چې ټیټېږي اس کېږي، صرف الله اکبر ټیټېدلی کې وایه، اس کېدلی کې وایه. او یو شی دا ذکر کوم چې مستحبه دی، دویم رکوع نه مخکې او څلورم رکوع نه مخکې، شپږم رکوع نه مخکې، اتم رکوع نه مخکې، لسم رکوع نه مخکې یو تکبیر، یو دعای قنوت هم پکار دی انسان وایي، مستحبه دی. او که چیرې دوره ډېر نشي کوی، صرف لسم رکوع نه مخکې، اخیري رکوع چې کوم دی دویم رکعت کې، اخیري رکوع نه مخکې یو وارې د دعای قنوت وویله، کافي دی، المونځ د دې سره ټیک دی او مستحب د ادا شولو. دې طریقې سره دغه نماز آیات دی او اکثر مونه نماز آیات قضا کیږي. او انسان که چیرې سوچ کوي چې ما نه به څومره نماز آیات قضا شوي، میاشتې مې سترګې زلزلې والا معین کولی ضروري نه استوي چې میاشتې والا د کوم مې سترګې والا د کوم، بس صرف 15 نماز آیات د کوم قضا واجب قربتن الله. دې طریقې سره پوره کیږي. پروردګار عالم د موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې نماز آیات باندې عمل کوو، دا واجب دی مو باندې، دا پکار دی مو ادا کوو. السلام علیکم ورحمت الله.